حضرت عوام ابن حوشب رضی الله تعالی عنه فرمای نزلت مرة حیا و یوزل یو محلی باندې تیریدم و الى جانب ذلك الحي مقبره دا محلی او طرف ته یو مقبره و یو قبرستان زچ هغه ځای ته لاړم دا هغه مقبره انشق القبر یو قبر چې دا اوچودو فخرج رجل یو سړی راوته دا قبرنه رأسه رأس الحمار دا غسړی سر چې وغه د خر سرو وجسده جسد انسان او نور باډیو بدن چې وغه د انسانو دا قبر اوچودو زما د سترګو د وړاندې او سړی ته راوته خو بدن د سړی دی او سر د خر دی فنحق ثلاث نحقات و دې سړی درې د خر आवाजونه وک او بیا چې دینو هغه خپل قبر ته وردن نشو و ما تاسو کو ما قصته د دې سړی د قصه څنګه ده وی خلق راتوي چې ترى تلك العجوز اغه بوله خزوینه تلك ام هذا اغه بوله خزا د دې سړی مور ده او دا سړی چې دا شرابي د بشراب سکل نو چې کله به د شرابو د هغه نشې نه لږ ووتو نشه به کمه شوه نو مور به ورته وي یا بنیه اتق الله ای زما زویه ای بچیه د الله تعالی نه یره کوه الی متی تشرب هذا الخمر ته به تر کومې دا شراب څکې بچیه دا شراب به تر کومې څکې د الله تعالی نه یره وکړه او د دې شرابو نه توبه وباسه نو مور به ورته دا خبره وکړه او دې سړی به ورته وی چې انما انت تنحقین کما ينحق الحمار وای مور ته وی چې ته خو بس د خر غونتی आवाजونه خلکو ته کې د خرې غونتی برلېږي او د خر غونتی आवाजونه کې نو مور ته د خرې نسبت دې سړی کولو فمات بعد العصر مازیګر نه پس دې مړ شو دا سړی مړ شو مازیګر په وخت کې اوس اره ورځ چې مازیګر شي نو دې د قبر نه رابار شي او په دغه حالت کې دا چې تاولیدو او درې आवाजونه وکي د خر आवाजونه وکي او بیا قبر ته وردن نشي نو چې مور ته داسې نسبت سوکې نو په دنیا کې مو ته سزا چې دنو د عامل او د آخرت هغه سزاګانی هغه ځان له سزاګانی نو الله تعالی دې د والدینو ادب او احترام زمونږ نصیب کړي او دا غي د نافرمانی نه دی الله تعالی مونږ وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله